بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما او هر کلا دخلوا چې داخل شو داورونه د یوسف علیه السلام علی یوسف د یوسف علیه السلام خواته آوا نورانیزدی کو الیه خپل ځان ته اخاه ورور خپل قالو فرمایل حضرت یوسف انی یقینا ز انا ز اخوک ورور مستا فلا تبتئس نو تمخفکیږه بما پاغ سبانی کانو یعملون چې دی کوي فلما پس هر کله جهزهم چې تیار کړو د دې د پاره بجهازهم سامان د دې جعل السقایه نو کې خود جام فی رحل اخیه په بار د ورور خپل کې ثم اذن بیا اعلان وکم مؤذن یو اعلان کون کی ایتها العیر ای قافله والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخا غلا کون کی وی قالو اویل اغی واقبلوا په دسه حال کې چې اغی مخامخ شو علیهم دویتا ماذا تفقدون څه شی ورکړی دی تاسو قالو ویل دی نفقدو ورکړی دی منګه سوال ملکی پیمانه د بادشاه ولمن او د هغه چا د پاره جاء به چې رايوړو دغه جام حمل بعیر یو بار د اخبی و انا او زه به په دې باندې زعیم ذموار یما ینزبه ولورکم قالو ویل دی ورونو د یوسف علی السلام تالله قسم دی په الله تعالی باندې زمونږه لقد علمتم خامخا پوی وی تاسو ما جئنا چې مونږ نیو راغلی لنفسد د دې لپاره چې مونږ فساد وکړو فی الارض پزمکه کې وما كنا او نیو مونږه سارقین غلا کون کی قالو ویل دی د غلامان او خادمان د یوسف علی السلام فما جزاؤه پس صدا بدله د دې ان کنتم کچته وی تاسو کاذبین دروغجن قالو ویل دی جزاؤه بدله د دې من هغه څوک دی وجدا چې ومندل شو دغه جام فی رحله په بار دغه کې فهو نو دغه کس جزاؤه بدله دغه دا سزا دغه دا کذالک دغه رنګي نجزی الظالمین بدله ورکو منګ ظالمانو ته فبدا نو شروع کړه نو شروع وکړه به اوعیتهم په بارونو د دې ورونو خپلو قبل په بارونو د دې باندې قبل یا اخیه مخکی د بار د ورور خپلنا ثم استخرجها بیا راویستلو دا جامع وعا اخیه د بار د ورور خپلنا کذالک د غننګي کیدنا تدبیر خود له منګل یوسف علیه السلام ته ما کان نو دا یوسف علیه السلام لیا خدا چې واخلی چې ونیسی اخاه ورور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاه کې الا ان شاء الله مگر کیږي هغه څه چې غواړي الله تعالی نرفعو منګه اوچتو درجات درجه من دا چا نشاو چې غواړو منګه وفوق كل ذي علم او د پاسه د هر یو پویا علیم یو پویشته دی قالو ویل دی ان یسرق کچرته غلا وکړی دا فقد سرقه نو تعجب نشته دی ځکه فقد سرقه پس خامخه غلا کړی و اخ له من قبل ورور د مخکی فاسرها نو پټکړه یوسف علیه السلام دا خبره فی نفسه پزړه خپل کی ولم یبدها لهم ولم یبدی او ښکارې نکړه ها دا خبره لهم دیتا قالو فرمایل حضرت یوسف انتم تاسو شر بدتر وی مکانن په اعتبار د درجه کې په مرتبه کې والله الله تعالی عالم ډیر خپوی دی بما په سبانه تصفون چې تاسو بیانوي قالوا ولد یا ایها العزیز ای بادشاہ ان له یقینا د لپاره ابن پلار دی شیخن بوډا کبیرن د ډیر عمر والا فخذ نونس احدنا یو زمنګنا مکانه په زید د باندې ان نراک یقینا منګینو تعالی را من المحسنین د نیکی کونکو نا د احسان کونکو نا قالو فرمایل حضرت یوسف معاذ الله پناه غواړم زد الله تعالی اند دې خبرنا نه خدا چې ونی سمنګا الا مگر من غسوک وجدنا چې مندل د منګه متانا سامان خپل عنده دا غسر ان یقینا منګه اذن په دغه وخت کې لظالمون خامخ ظلم کون کی بیو فلما پسر کله استی اسوچنا امید شول دی منه د یوسف علیه السلام نا خلص نزان لشو نجیان جرګ کون کی قال ویل کبیرهم مشردی علم تعلموا آیات است پته نشته ان اباکم چې یقینا تاسو پلار قد اخذ علیکم خامخ اخست د وعده علیکم استاسنا خامخ قد اخذ خامخ اخست دا علیکم استاسنا موثقا مضبوط وعده من الله د الله تعالی پنوم باندې ومن قبل ومخکد دینا ما او مخکد دینا هم ما هغه سفرتم چې تاسو کمې کړو فی یوسف په بار د یوسف علی السلام کې د دینه مخکیم تاسو دغه کار کړی اوس دا وشو فلن ابرح الارض نو همیشه به مزه
فلن ابرح الارض پس هیڅ چرې به زه جدا نشم د دې ځمکې نه د دې ځمکې د مصر نه حتی تر دې پورې یأذن لي چې اجازت وکړي ماته ابي پلار زما او يحكم الله لي یا فیصله وکړي الله تعالی زما دپاره وهو خیر الحاکمین او د الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی. ارجعوا واپس شي تاسو الی ابیکم خپل پلار ته فقولوا پس وی تاسو یا ابانا ای زمونږ بابا ان بنکا یقینا ستا زوی سرق غلا وکړه وما شهیدنا او ګواهي نه کوو مونږه الا مگر بما په هغه څه باندې علمنا چې مونږه پرې پوه یو وما كنا او نه یو مونږه للغیب د غیبو دپاره حافظین حفاظت کوونکی یادونکی واسأل القرية او تپوس وکړه د کلینا التي هغه كنا فيها چې ومنګه پاغې کې والعیره او د قافلینا التي هغه اقبلنا فيها چې راغلی ومنګه پاغې کې وإنا او یقینا منګه لصادقون خامخا رښتینی یو. قال او فرمایل حضرت یعقوب بل سولت لكم بلکې خسته کړی دی ستاسو دپاره انفسکم نفسونو ستاسو امرن یو کار فصبر جمیل نو صبر زما نو کار زما صبر جمیل صبر دی ښایسته عسى الله نږدې د الله تعالی ان یأتیني دا چې رابولي ماته بهم دی جمیعا ټول انه یقینا د الله تعالی هو العلیم دا د پویا الحکیم حکمت والا. وتولى عنهم او شایک او وتولى عنهم او ګرځېدو د دینا وقال وی فرمایلی یا اسفا اے افسوس زما علی یوسف په یوسف باندې وبیضت او سپینې شوي عیناه سترګې د هغه من الحزن د وجې د غم نه فهو کظیم نو دی ډک د خفګان نه. قالوا ویل دي زامنو تالله قسم په الله تعالی تفتو ته به همیشه تذکرو چې یادې به یوسف علیه السلام لره حتی تر دې پورې تکونه چې شي ته حرزن رنځور یعنی مریض شي او تکونه یا شي ته من الهالکین د مړونه. قال او فرمایل یعقوب انما اشکو بثی یقینا ز سپارما انما اشکو یقینا ز خکارا کوما بثی درد خپل وحزنی او غم خپل الى الله الله تعالی ته وعالم او پوی مز من الله د طرف د الله تعالی نه ما په غسبان لا تعلمون چې تاسو پینې پویږئ. یا بنی ای بچو اذهبوا لا شی فتحسسون ولټوي تاسو می یوسف علیه السلام واخیه او ورور داغه ولا تیأسوا او تاسو من امید کیږئ من روح الله د رحمت د الله تعالی نه انه یقینا شان دا دی لا یأسو نه امید کیږي من روح الله د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الکافرون مگر هغه قوم چې هغوی د کفر کوونکي